ګران کتونکو سلامونه. ډي پي او محمد وقاص خان اگر چې اوس د دې ضلع نه روان دی، خو په تلو کې چې هغه دا کومه کارنامه وکړه، یو غریب خاندان ته ډېره لویه تسلي ورکړه. یو ورور را سره موجود دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. کوم سجاد ماشوم چې ځوان و او هغه دغه ریغزن وجلی و، نو ورور خپله پېژنګلو وکړه او څه به وایي ډي پي او جارسدین وقاص خان باندې؟ علیم خان نوره داسې ده چې وقاص خان خو یو بهترین افسر و او دې کې څه شک نو چې دغه د میډیا یا داسې نور دغه څه پاپولیشن هغه به خپل دغه نه کوم، خو وقاص خان یو بهترین انسان و او زه خپله دوه درې پیرې ورغلی یم یو کار کې د غریبو حوالې سره، نو په ډېر ښه طریقې سره میلو شوی دی، ډېر په ریسپیکټ طریقې سره میلو شوی دی او زموږ هغه کارونه هغه ډېر الحمدلله ډېر په ښه طریقې سره او د صفا نیت سره یې کړو. اوس تاسو چې کوم کوېشن وکړو د ریالیک حوالې سره جي، نو بالکل دا د داد مستحق دی جي او دا موږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او موږ ورته هغه ته خپل هم په پرسنل نمبر هم هغه ته موږ ویلیم دی جي چې دا یو غریب سړی دی، دلته د پاکستان قانون هم داسې دی جي چې دا کې چاته سزا ملاویږي نه، بیا غریب سړی وي هغه کیس خپل چلولی نه شي. نو موږ به دا یو ریکویسټ ورته وکړو سر، که تاسو دې کې هر څومره ملزمان ګرفتاره کړي وي جي، نو موږ وایو چې تاسو له خپله سزا ورکړئ په خپل طریقې سره جي، دا به ټولنه بهترین وي جي. وقاص خان دا کومه دورانیه چې تېره شوه، تاسو خو ملاقاتونه هم شي او نور د هغه له چیلنجز هم ورته ډېر رالل، هغه چیلنجز نه هم به ته بهرمن سچو په شکل کې داسې نور د دې ټول د واقعیت تصویر یره بالکل یو سخت ټایم یې چې کوم دی نو هغه سخت ټایم کې 4 اګسټ و د سلیمان ظفر صاحب نه بعد او ډېر په ایمرجنسي حالاتو کې راغلی وم. که زه دویم چې دا دلته چارسده کې یو جنګي حالات و، که هغه د منشیات دغه سره و، که دا نور امن لحاظ سره و، لاین اډر لحاظ سره و، خو وقاص خان خپل ټایم ټو ټایم د دې زه ذاتي ګواه یم چې دغه خپل پرسنل نمبر چې کوم دی کلم نه دی بند کړی او چې څوک هم دغه کوڅې له ورغلي دي، دغه ګیټ له ورغلي نه ځای ما واپس کړی نه دی، هر سړی ښه په اطمینان سره اورېدلی دی. باقي لاندې کسان چې کوم دی د پولیس ډپارټمنټ هم زموږ ښه وروریان دي، دوستان هم دي، موږ یې سپورټ کوو، د هغوی نه به کمی ممی کېدی، خو زه وایم چې د وقاص خان چې کوم دا سیاسي رنګ وله ورکړی کېدی شي او واقعي خبره دا ده چې شهید صاحب چې کوم مولانا صاحب زموږ و نو هغه یو غټ غم و جي او پای باندې د وقاص خان نه خلک خفه دي جي، خو زه یم چې دا ډېر های پروفایل کیسونه وي جي او دې کې غټ غټ ادارې چې کومې دي زموږ دلته ملک کې نور هم ډېرې ادارې شته دي، نو د هغې الزام صرف په وقاص خان باندې لګول زه یم دا به زیاتي وي او امید دی انشاءالله تعالی چې دا کیس په هم زر تر زره چې کوم دی نه دا به وشي او دې وقاص خان پکې موقع نه زه یو پیدا چې ته هم لکه سیاسي خلکه عام خلکه ډي پي او داسې دغه په وخت کې حالات خراب شو دا وشو، خو لکه 14 کاله وشو که نه، لکه سیټي تاڼې حدود کې 10 پولیس دي ونیم لکه آبادي ده، دا ډز روز چې کوڅه محله دی دغه کې کېږي نو دا هم په پولیس پسې تړي چې دا کم موږ په پټي په پوله پکې بالکل. وقاص خان اوس هم خبره ټیک ټاک چې کوم دی نو د علیم خان نوره ټول کمی چې کوم دی هم د دې سیسټم دی جي چې عمله نشته دی، بیسک ضرورت د پولیس ډپارټمنټ چې کومه ته کم ضرورت دی هغه نشته دی جي، چې څنګه بار یورپین کنټریز کې وي جي، امریکن کنټریز کې وي جي، دلته چې کوم یو دی تاسو خبره بس ختمه کړه جي، هغه سمندر هم کوزه کې بند کو جي چې نفري نه وي جي، نه د کم ځای نه بیا تاسو زموږ د چارسدي د پولیس موبایل وګورئ جي، ټول بیا د هغې تاسو چې کوم دی جي نو بس ټول چې موږ تاسو ته وایو جي، ما تاسو ته وایو چې بس سمندر هم په کوزه کې بند کو، د سهولیاتو کمی دی جي، د پولیس دغه کمی دی جي. ګرانو کتونکو دا د یو شهري خبرې تاثرات ډي پي او محمد وقاص خان چې چېرته وي زموږ دعاګانې دي ورسره چې دغه شانتې کامیاب وي. پروپیګنډي سیاسي داسې ډېرې خبرې دي په بله موقع باندې به یې کوو. دې کې چې کوم بعضې قتلونه وشو نو هغې کې به ورته سیاستدانانو دغه بدرنګ شکل خو هم ښایو چې په پولیس باندې دباو اچولو چې دې کې موږ روغې کوو، دا موږ ته پرېږده او دې کې هغه کسان وویشتلی شو، نو دې کې نورالوهاب ناظم او داسې نور ډېر خلکه چې د دې به ملته وختن په وختن صورتحال ښایو چې پولیس پسې هغه تړي، خو هغې کې سیاسي خلکو کم کردار ادا کړی دی. نو انشاءالله په بل پروګرام کې به په دې خبرې کوو. مننه.